بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نخیوان سره زیم له حاضری وزیم عرفان خان. عرفان صاحب نن ډیر مو د پس ما وزیر اعظم عمران خان صاحب د 2013 نه مخکې موډ کې ولید. جی یعنی هغه موډ چې د هغه باغ جارحانه د ملک د خارجه پالیسي پاکلو نن هغه پالیسي تقریبا زبرتوما چې نه لس کال بعد ما د هغه عمران خان چې کوم بمنګ مخ کې کته او ایډیالایز کوم هغه نن په قومي اسمبلی کې ښکارا شو. بلا غوتی دغه په تقریر باندې د وچې ته دي چې خو د وزیر اعظم یو تقریر پالیسی ریلیټډ سټیټمنټ وی هغه د ملک پالیسی خي هغه بهشکه تر هغه په ډیرو شیزو کې د غزاتی حیثیت بیل خو چې کله داسې مقرره شو د بجټ اجلاس ختم شو دغه په ختمېدو کې هغه کوم پالیسی ریلیټډ سټیټمنټ ورکړ چې بس امریکای بس نور چې سو هغه وشو د دې نه پس نور زمونږ او تا تعلقات چې کمینو دابا د برابرۍ په ساتي تعلقات به تم ساتي زموږ ساتم من چې تاسو پر ملاتړ کړی دی دا ملاتړ بس ته په هغه ستا په دې لږ ملاتړ کې من او یا زره پاکستانیان د خپلو قبرونو ته وسپارل بس نور نه کو دلته ډرون اٹیک مو شزري بدنام مړ دیم کړم او پړ دیم کړم. دا د وزیر اعظم عمران خان صاحب لږ په مختصر تقریر دغه چې کوم نن په قومي اسمبلی کې کړی هغه به وورو. وزیر اعظم عمران خان صاحب دا وینا چې کله هغه وکړه لاله په قومي اسمبلی کې ټول ملک کې په هغې باندې ډېر پازیټیو ریسپانس رالی ایون د چا سره په هغې د تنقید څه نقطه نه وه. موږ به کوشش کوو چې په دې هکله د اسلام آباد کې ستر تجزیه کار دی د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټۍ د سیاسیاتو او ورسره د بین الاقوامي امور ماهر دی ډاکټر منظور افریدي صاحب. کوشش وکړو بلکې زموږ د هغوی سره رابطه شوې ده. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام لیاز علي صاحب. ډاکټر صاحب نن تاسو د عمران خان صاحب تقریر واورېده او زما په خیال تاسو چې کوم اوریدل دي نو د یو عام کس اوریدو کې او تاسو اوریدو کې بلک فرق وي. د وزیر اعظم صاحب اوس پوری چې زموږ د ملک پالیسیانه وي هغه او نن تقریر کې څه فرق؟ لحاظ علي صاحب یقینا چې د عمران خان کوم پاکستان وزیر اعظم دی د دې د تقریر نن په یو اهم وخت کې دا اهم تقریر شوی دی. د خبرو کولو نه مخکې به زه په دې حق باندې د پښتو یو شعر پیش کم چې زمونږ امن یې تعالی کړو په وطن کې ښکلی زمونږ امن یې تعالی کړو په وطن کې ښکلی او دلته امریکې بیا تصادم راوړی دی. نو یقینا چې په تیر 20 کالو کې مونږ ګورو کله نه چې د ترهګرۍ په خلاف باندې نړیوال جنگ شروع شو نو په دې کې پاکستان پکې شرکت وکړو. هغه وخت پرویز مشرف د پاکستان مشري کوله خو مونږ د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم موقف دی دې ته وګورو نو د شروع ورځې د دې مخالفت کړی دی چې دا زمونږ جنگ نه دی دا پردی جنگ دی او په دې کې پاکستان ډیر زیات تاوان کړی دی. یقینا په دې حق باندې کوم نظر واچو نو د پاکستان چې کومه په خاص توګه باندې د پښتنو علاقې دي د پاکستان نور خارونه دي او بیا په بالخصوص چې د پاکستان کومه قبایلی علاقې دي په دې کې ډیر زیات نقصان مونږه موندلې دی. تر اوسه پورې په پاکستان د تقریبا 1.5 ارب ډالر په دې کې نقصان کړی دی او تقریبا 8 یا 15 زره کسان په دې کې شهید شوي دي. نو د دومره د امریکا او د امریکای سره چې کومه نیټو ځواکونه په افغانستان کې دا غوم دومره خلک مطلب دی چې نه دي مړ شوي. نو اوس دغه وخت دی چې پاکستان دغه فیصله په سخته مطلب چې کومه تګلاره ده هغه خپل کې ځکه چې اوس امریکای تم ضرورت دی چې د دې افغانستان نه څنګه خپل خلاصي ومومي او د دې ځای نه خپل ځواکونه څنګه ومومي. نو زه به دا وایم چې اوس عمران خان هغه موقف چې کله وزیرستان ته تللو یو درنه ورکوله هغه موقف چې د لومبۍ ورځې نه ویل چې دا زمونږ جنگ نه دی او دا په پردي جنگ کې پاکستان ښکېل شوی دی او هغه موقف چې ویل به چې پاکستان لپاره دغه سراسر توان دی. اوس د موقع ده مونږ بالکل د دې تقریر ستاینه کوو چې دا عمران خان کړی دی او پاکستان ته پکې په نفسیاتي لحاظ سره مالی لحاظ سره انفراستراکچر لحاظ سره صحت لحاظ سره سیاسي او سفارتي
لحاظ سره ایون دفاعي لحاظ سره په هر لحاظ خو پاکستان په دې کې نقصان مونته دی. پاکستان ته خو هیڅ ګټه په لاس نه ورغلی. نو په یو داسې وخت کې چې پاکستان د چین سره خپل اړیکې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې د لارې لاندې روانې کړي دي، بل طرف ته د هندوستان او د امریکې چې کومې اړیکې دي تعلقات دي هغه ډیر زیات په کېدو باندې روان دي. نو په داسې وخت کې د عمران خان د طرفه دغه تقریر یقینا چې د ستاینې وړ دی او د پاکستان ته ګټې راوړی شي که پاکستان په دې موقف باندې کلک ودرېدو او د امریکې ته بالکل هغه جوابونه ورکړل چې د کوم ضرورت ته، ځکه چې هر ځل امریکا د پاکستان مطالبه کړي دي او پاکستان په انګریزي کې چې ورته وایي چې په شا باندې یعنی بیگ فوډ باندې تللی دی، اوس پاکستان به دغه رنګ مطالبه کې او امریکا به ان شاء الله چې په شا باندې درومي. منظور افریدي صاحب څو پورې چې موږ عمران خان صاحب بیان ته سوچ کوو، غور کوو، فکر کوو، نو تاسو هم د هغې ستاینه وکړله چې ډېر ښه بیان په دغه وخت کې ورکړی دی. خو که موږ د 90 دهایې ته لاړ شو نو د عوامي نیشنل پارټۍ مشر به په هغه وخت کې دا خبرې کولې چې تاسو پردی جنگ خپل کور ته مه راوړئ، د هغې به په دغه هیواد باندې په دغه خطه باندې ډېر خطرناک اثرات وي او د هغې مرحلې نه موږ یو تیر شو. اوس چې په دې وخت کې کوم د مذاکراتو خبر روانه ده د طالبانو د امریکې سره او هغې بیا 11 سپتمبر ځان ته نیټه ټاکلې ده چې دلته نه به دوی وځي، د هغې به انخلا کیږي. خو څونه پورې چې تاریخ رانږدې کیږي نو په افغانستان کې د طالبانو پیش قدمي یا د هغې په کاروایانو کې نور هم تیزی راځي. دویم چې کوم د مذاکراتو هغه عمل روانو په دوحه قطر کې روانو او یا دا وخت کې ترکی کې به یو بیټک کیږي، هلته به دا خلک کینی. څومره پورې چې هغه تاریخ رانږدې کیږي، څومره پورې چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د عمران خان صاحب په موقف کې سختوالی راځي، هغه عمره په دغه کاروایانو کې موږ وکتل چې باقي شدت هم راځي. پرون دغه شمالي وزیرستان کې د پولې دې غاړه هم یو پیښه شوې ده، دغه شانتې د پولې هغه غاړه هم دغه واقعاتو کې اضافه کیږي. دې ته په څه نظر ګورئ چې راتلونکي ورځې څونه اهمې دي؟ آیا دغه واقعات به نور هم زیاتې دی شي که نه تاسو وایئ چې معامله به ختم شي؟ دا یو بنیادی سوال دی. زه دا ګڼم چې د طالبانو کومې د حملې دي دا د تیرو 2 کالو نه په دې کې تیزوالی راغلی دی. په خاص توګه باندې چې موږ وګورو نو په نومبر دسمبر 2020 کې یعنې تیر کال کې په دې کې انتهایی زیاتې حملې د طالبانو له طرفه شوې وې او په هغې کې نه صرف چې د افغانستان کوم ملي اردو ده کوم ځواکونه دي هغه هدف جوړ شوي وو، بلکې په ځینو ځایونو کې د امریکا سره هم جړکونه راغلي وو. نو دغه چې کوم د شروع ورځنه کوم وګورو په افغانستان کې چې کوم زیاته قبضه ده هغه طالبانو سره وسم د ویلې شي د مختلفو رپورټونو مطابق چې 15 والت او 1% پورې علاقې هغه د طالبانو په قابو کې دي او درنګ ورس پورس پاغي کې تیزی راځي. زبدا وګړم چې په دې کې بنیادی عنصر چې ده هغه د افغان ځواکونو چې کوم مورال ده هغه لاندې راتلل دي، ځکه چې دا غو سره یو مرسته چې وا هغه د امریکا وا او امریکا اوس چې د غیزن خپل ځواکونه وباسي نو په دې سره بیا د اشرف غنی دوره هم امریکا ته کیږي او هغه کې د ویلې شي چې د نور کومک د امریکا نه غوښتنه د اشرف غنی له طرفه کیږي. نو په دې وجه باندې د طالبانو چې کم اثر رسوخ ته هغه نور هم زیاتېږي او درنګ د افغانستان مختلفي صوبې مختلف ولسواله او درنګ خارجي چې دي هغه افغان طالبانو ته تسلیم کیږي. د پاکستان د کردار په حواله سره او د عمران خان او د پاکستان د حکومت چې ورس په ورځ باندې د دې په موقف کې سختواله راځي د خو چې کله د امریکا او د طالبانو خبرې اترې مذاکرات په دوحه قطر کې شروع شول نو امریکا ته یو ځل بیا د پاکستان ضرورت و. امریکا پاکستان ته د خواست وکړو چې کوم په 2010 کې پاکستان د طالبانو یو اهم مشر مولا عبدالغنی برادر نیولو چې هغه د اخلاص کړي شي ځکه چې دغه خبرو ته دوام ورکړي شي. نو هغه پاکستان خلاص کړو او دغه ستاینه ناتو ملګری ملتونو او امریکا هم وخت په وخت باندې کړي ده. نو پاکستان ته د خبره معلومه شو چې د دینه علاوه امریکا سره بل هیڅ حل نشته سوا د دې چې هغه د افغان طالبانو سره خبره اترې او مذاکرات وکړي. اوس پاکستان چې کوم په خپل موقف کې سختواله دي چې ورس په ورس باندې پاغه کې زیاتواله راځي نو اوس
پاکستان خپل کارت چې دی هغه پلی کوي او هغه لوبوي او هغه په دې وجه باندې چې اوس په دې حالاتو کې د پاکستان چې کوم لاس دی هغه په بره دی ځکه چې د روسیا د طرفه هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د امن راشي. په روسیا کې چې کوم مختلف ماسکو کانفرنسونه شوي وو په هغه کې پاکستان وخت په وخت باندې شرکت کړی دی. دارنګې په چین کې چې کوم د چین د طرفه یو انیشیټیو اخیستی شوی و د پاکستان او افغانستان نزدېکت پیدا کولو لپاره پاکستان پکې یو مهم کردار مطلب دی چې لوبولی و. نو اوس د پاکستان په دریځ کې او موقف کې کوم سختوالی چې راځي هغه په وجه د دی چې پاکستان اوس امریکې ته وایي چې اوس دغه وخت چې تا د طالبانو سره مذاکرات هم وکړل په تیر کال په 29 فروری باندې چې کوم تړون و معاهده و هغه هم د افغان طالبانو سره تا لاسلیک کړله. نو اوس دا وخت چې عملی جامه د ټولو سیزونو ته ورواغوښتی شو. هغه داسې کیدی شي چې کوم په دې معاهده کې ویلي شوي دي چې په افغانستان کې به یو غیر ملکی او خارجي فوجي هم ني دغه ټول بوزي نو باید چې هغه امریکا د 11 سپتمبر پورې وباسي. بل دا خبره چې افغانستان به د 1990 چې کومه لسیزه ده هغه کې په افغانستان کې کومه خانه جنگي منقتلې ده هغه خانه جنگي باید چې دغه دوباره راتلل ونشي او امریکا نیټو ملګری ملتونه او نور چې کوم نړۍ دا نړیوال قوتونه دي هغه د افغانستان مدد جاری وساتي. بیا په افغانستان کې امن راتلی شي ځکه چې صرف دغه امن پاکستان یا داسې نور هیوادونه چې کوم دی هغه یکی یوازې نشي راوړلی. منظور افریدي صاحب چې څنګه په 13 ورځو کې د پاکستان بهرونو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي وو چې په افغانستان کې داسې بدامني راځي چې د هغې به ذمہوار صرف پاکستان نه وي. دا دې طرف ته اشاره ده چې کومه عالمي برادري ده کوم نړیوال طاقتونه دي ملګری ملتونه دي هغه ټول چې یو ځای شي او د افغانستان دوباره آباد کولو لپاره کوششونه وکړي شي. صرف دا کافی نه ده چې په 11 سپتمبر باندې د افغانستان نه ټول خارجي ځواکونه ووځي. منظور افریدي صاحب یونایټډ سټیټ سنټرل کمانډ چې دی نو هغې پرون یو تفصیلي یو خبر جاری کړی او هغوی دا وایي چې موږ کم د افغانستان نه انخلا کوو اوسه پورې موږ 50% باقي خپل کار مکمل کړی دی او هغوی ویلي دي چې C-17 کومې تیاری دي کومې الوتکې دي تقریبا 900 پورې هغه موږ د افغانستان نه دغه خپل سامان منتقل کړی دی. شپږ زموږ فوجي اډې چې وي نو موږ هغه افغان سکیورټي فورسز ته حواله کړي دي. ترکی هم خواهش اظهار کړی دی چې څه د هغوی ایرپورټ او څه اډې به هغوی سنبالي. څنګه چې آیا دومره ټیکنالوژي سره د دومره ریسورسز سره د دومره وسایلو سره امریکا حال خپل مقصد کې کامیاب نشوه او هغه ځای نه د سیزي نو څنګه چې راتلونکي وختونو کې ک افغان سکیورټي فورس ته دا ټول چیزونه زی آیا تاسو غنئ چې هغه به دغه طالبانو کومه پیشقدمي کیږي هغه به ایثار کی یا تاسو چې کوم ذکر وکړو د 15% یو د 80% علاقو چې هغه دغه په کنټرول کې دي او دا به بیا لسکم اتیا یا هغه تونر رسی او هغه به په کنټرول کې رانشي. ګوره په دې کې غوړمبه خبره ده چې کوم لاسلیک شوی دی لاسلیک په تړون باندې معاهده باندې شوی دی تر هغې لاندې خو یقینا چې دا خبره یقیني ده چې د افغانستان نه به ټول خارجي قوتونه او ځواکونه پوجونه هغه وځي. دویمه خبره په دې کې دا ده چې آیا دغه پیشقدمي چې کومه د طالبانو روانه ده په دې په خلاف باندې په مزاحمت کې د افغانستان ملي اردو هغه به د دې قابل وي چې د دې مخنیوي وکړي شي. نو ګوره په دې کې یا د امریکا او د نیټو دومره ټیکنالوژي او دومره اسلحې سره هلته امن رانوستی شو یا امریکا آیا په خپل مقصد کې کامیاب شوه یا کامیاب نه شوه دا مختلف سو اړخیزه سوالونه دي. په دې کې چې کوم د امریکا په خپل میشن کې کامیابېدل دي نو هغه خو به زه وایم چې نیم کامیابېدل دي. هغه داسې چې د القاعدې کوم قوت و کوم لیډرشپ و قیادت و هغه خو یس
تر ډیره حد پورې په خاص کر چې کوم د اسامه بن لادن اپریشن وو درنګ نور ور سره نو تر ډیره حد پورې په هغه کې خو کامیابی موندې ده. بیا د طالبانو نه دغه ګارانټي اغستل چې په امریکا باندې به داسې حملې په مستقبل کې د طالبانو لخوا نه کیږي نو دغه یو کامیابی مونږ ویلی شو. حکومت پورې چې په افغانستان کې استحکام راوستل دي یا په افغانستان کې طالبان د حکومت جوړولو نه منې کول دي یا دا ټول د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي یا داسې نور نړیوال طاقتونه دي هغه په یوه پاڼه باندې راوستل دي چې په افغانستان کې موږ څنګه امن راوستی شو. نو په دې کې خو زه دا ګڼم چې امریکا په مکمل توګه باندې ناکامه شوې ده. بله خبره دغه ده چې د کوم د افغانستان ملي اردو ده چې کوم افغانستان نیشنل آرمی دی په دغه که د افغانستان د افغان طالبان پیشقدمی چې دا هغه کې خنډ پیدا کوي او هغه مخنیوي کوي نو زه نه ګڼم چې دغه مخنیوي به وشي ځکه چې دا ډاکټر صاحب زه یو پوښتنه وکم تاسو مو ویلې امریکا ناکامه شوې ده دا زمونږ عمومي تاثر هم دی چې امریکا ناکامه شوې ده زمونږ سیاسي مشران هم وایي امریکا ناکامه شوې ده زمونږ فوجي قیادت هم وایي امریکا ناکامه شوې ده. خو په دې ټول جنگ کې کومنګ وګورو امریکای څه ناکامي ده امریکای ته ملاو شوې ده د وو سمندرونو نه رااله په پردي ملک کې حمله وکړه حکومت د خپل خوخه جوړ کا سو پورې چوا تقریبا داغه 3.5 زره فوجیان په حق ورسېدل ور خو چې کوم ده زمنګ او په افغانستان په سیمه کې ده تاسو نه غړی چې د افغانستان په دې مسله باندې منګ بین الاقوامي طاقتونه خصوصا امریکا د ضرورت نه زیات بلیک میل کړی دا که امریکا د دیزی نه زی امریکا ته نقصان څه دی؟ ګوره دا به زه وایم چې دا لږه ګڼ اړخیز سوالونه دي. د امریکا چې کوم ما خو درته ویل چې په دې کې نیمه کامیابي ورته حاصله شوې ده. زه بیا په تفصیل کې نه ځم خو چې کومه پورې د ناکامۍ سوال دی هغه دا چې په امریکا کې اوس هم چې پبلک اوپینین یوه عوامي رای او سروې وشي د هغې مطابق د امریکي عوام هم غواړي چې د افغانستان نه دې وځي او افغانستان جنګ ته هغو یو لا حاصل جنګ وایي. د امریکي عوام ورته وایي چې دا د دې نه مونږ ته هیڅ هم نه حاصلېږي. ډاکټر صاحب نقصان څه وکړه امریکې ته؟ جی څنګه نقصان څه وشو امریکې ته؟ ها نقصان امریکې ته دا وشو چې تر اوسه پورې د امریکې په تاریخ کې دومره زیات مالی نقصان کله هم امریکا ته نه ده ملو لکه په دې جنګ کې ملو شو. دویمه خبره دا ده چې د امریکې په تاریخ کې د ټولو نه اوږد جنګ چې هغه 20 کاله جنګ وچلېدو په یو بهرینی هیواد کې هغه د افغانستان او حالانکه د امریکې ځواکونه په عراق کې پاتې شوي دي مخکې په عراق کویت جنګ کې پاتې شوي دي په ویتنام کې پاتې شوي دي درنګې په نور هیوادونو کې خو دا د ټولو نه اوږد. درېیمه خبره دا ده چې د امریکې په چې کوم سوپر پاور یو حیثیت دی په هغې باندې ګوتې چې کوم دی هغه اوچتې شولې ځکه چې څنګه یو ترهګر تنظیم چې دا ورته مونږ وایو په مثال لکه امریکې د طرفه ویلی شي چې هغه ځي او هغه اووه سمندرونو نه لرې ځي او هغه په امریکا باندې بیا درنګې حمله کوي. ورسره د امریکې مونږ چې کوم ناکامي ګڼلی شو هغه دا ده چې دلته نورو قوتونو ته داسې موقع میلاو شو چې هغه د افغانستان په اړه باندې خپلې منصوبې او خپلې تګلارې جوړې کړي. لکه زما اشاره روسیا او چین ته ده. بله خبره په دې کې دا د امریکا د ناکامۍ چې د امریکا کم ایمیج و او کم یو مقام یې پیدا کړی و په دنیا کې هغې ته په ډېر په سختۍ باندې مطلب د نقصان ورسېدو او هغه نقصان چې اوس امریکا پوره کوي نو زه به دا وایم چې په دغه کې که صدي نه وي نو څو لسیزې به ضرور ولګېږي. نو ډاکټر صاحب چې تاسو کوم د القاعده خبرو کړل چې کافي حد پورې هغه کې اپریشن کړو د ابټاباد اپریشن مخې ته په هغه کې راغی هغه عمران خان صاحب چې کوم نن خبرې کړې دي هغه کې دا ویلي دي چې کوم ډرون حمله بکېدلې نو هغه د پاکستانی حکومت په صلاح باندې کېدلې ناغوی په منظورې سره به دا ټولې خبرې کېدلې او بیا چې کوم د ابټاباد اپریشن دی نو هغه د پاکستان بیا په عالمي دنیا کې د هغې دپاره ډېر د بدنامۍ سبب جوړ شو. اوس دغه چې کوم هغې وډرال کوي په دې وخت کې یا هغوی د هغې نه وځي موږ به بیا کوو چې په راتلونکي وختو کې موږ آیا د سختو حالاتو سره مخ کېدی شو که نه موږ به
امن طرف ته نور هم یو قدم مخکې شو. کومه پوری چې د امن سوال دی نو پاکستان د دې لا مختلف ګامونه پورته کړي دي که صرف په مذاکراتو خبرو اترو د افغان مسلې په حواله سره خبرې وکړو نو هغه د QCG کوارډینیشن ګروپ چې کوم پاکستان افغانستان چین او امریکا ترمنځ جوړ شو په هغه کې هم شرکت کړي دي ورسره د روسیا د ماسکو کانفرنسونو کې هم شرکت کړي دي ورسره د استنبول پیس پروسس کم هارت اف ایشیا کانفرنس دی په هغه کې پاکستان ګډون کړي دي او په د ټولو نه هم دغه د 13 کالو درو کالو راسي چې کوم د امریکا او د افغان طالبانو مذاکراتو د خو په پاکستان پکې یو ډیر زیات مهم کردار لوبولې دی. سوال چې دی هغه په مستقبل کې روان وخت کې آیا پاکستان ته د داسې چیلنجز مخې ته راتلی شي چې پاکستان په هغه کې الدینه کې چې ناکام شي او پاکستان ته یو سخت ورځ جوړ شي یا پاکستان دلته امن راتلی شي او پاکستان د امن طرف ګامونه پورته کولی شي. زه به دا وایم کا هغه رنګ لکه څنګه چې 1990 په لسیزه کې د روس د افغانستان نه وټولو نه پس هلته د مجاهدینو حکومت جوړ شو په 1992 کې تر 1999 پورې سلور کاله بیا طالبان راځي 1999 نه تر 2001 پورې نو په دغه دور کې کله لس کاله کې مونږ ګورو نو د نړیوالو طاقتونو او چې کوم عالمی برادری ده هغه د طرفه په افغانستان کې داسې خاطرخوا چې کوم مونږ ورته ولې شو هغه ګامونه نو اوچت کړی شوی ځکه افغانستان هغه بدی ورځي وکړي او دغه اثرات په پاکستان باندې هم هغه د افغان مهاجرینو هغه د تجارت نشټوالي او هغه د ډیرو غنو مسایلو سره نور هم چې هغه پاکستان باندې دلته دغه اثرات پیدا شول. اوس که همغه رنګ الله دې نکي چې دا په افغانستان کې وشي چې امریکا وزي نیټو ځواکونه وزي او دغه نه پس د افغانستان هډو تپوس نه کوي نو دا خدشه شته دی چې په افغانستان کې داسې خانه جنگي راتلی شي او دغه اثرات چې کوم بد اثرات دي هغه په پاکستان باندې پریوتی شي. بل اړخ ته که مونږ وګورو چې کوم مثبت انداز دی او مثبت اړخ دی کا عالمی برادری امریکا ملګری ملتونو دغه ټول دا د افغانستان په آبادګاری کې لاس کوي مدد کوي او د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي کاغه پاکستان دی ایران دی یا د وسطی ایشیا ملکونه دي یا ترکی دی دو سره کومک کوي د افغانستان په جوړولو په حواله سره نو بیا یقینا چې پاکستان باندې مثبت اثرات راتلی شي. د پاکستان او افغانستان په مینس کې چې کوم تجارت ته د ته مونږ وده ورکولی شو او دغه تجارت بیا مونږ د وسطی ایشیا ملکونو سره هم کولی شو. د وسطی ایشیا ملکونه او افغانستان دا د پاکستان او چین اقتصادي لار منصوبه چې دا د کوم ګډون کولی شي او ورسره چې کوم د پاکستان الریډي یو پلانډ یو منصوبه چې دا د موټروي هغه د افغانستان په ذریعہ تاجکستان ته هم تلی شي او ورسره چې کوم د ټاپي ترکمنستان افغانستان پاکستان انډیا پایپلاین منصوبه ده د صرف او صرف چې ولاړه ده په افغانستان کې د عدم استحکام او د تشدد د وجې چې کوم د جنگ د وجې دغه ولاړ د حالانکه د دې افتتاح کله شوې ده چې پاغه کې د پاکستان هم ګډون کړي او هندستان هم ګډون کړي او افغانستان هم پکې او ترکمنستان هم پکې نو دغه د انرژي توانایي چې کوم ذرایع دی او پایپلاین چې د پاکستان ته او بیا هندستان ته درنګل زی چې کوم پاکستان او هندستان او افغانستان هم دا دیتا انرژي ډیفیشنت کنټریز ویل شي یعنی دیتا توانایي ضرورت او دلته توانایي کمواله ده نو یقینا چې خورزي پاکستان کې څه چې په د ټوله منطقه کې او په د ټوله خطه کې راتلی شي. ډیره زیاته مهرباني ډاکټر منظور افریدي صاحب تاسو د وخت او د قیمتي ډیره زیاته مهرباني. عرفان صاحب زما په خیال لکه بس نور خبرې اترې دي پاغي باندې به هم کو چې پاکستان به د امریکای دباو تر څومره حد پورې برداشت کی عرفان صاحب راي به هم پاغي اخلي وړ شاندما پروګرام کې بیا هر کله یا صاحب ډاکټر منظور صاحب ډېر تفصیل سره خبرې وکړې او هر اړخ هغه خبرې وکړې چې را هغه حالات تیر شو سه اثرات پر راتلونکو وختونو کې په هغه باندې سه اثرات دوه هغه پاسبিলিټي ممکن دي کې دي شي چې را
خ اړه هم کې دي شي خراب اړه هم کې دي شي چې موږ یو سخت حالات سره مخ کې دي هم شو ک فرض کا کوشش وشي په هغه کې خلک په خواني خبرې تیری خبرې هېری کې نو موږ یو خه طرف ته هم تلی شو او هغه لار د تجارت چې موږ هغه کې خصوصي په هغه اړه باندې ګامونه واخلو دغه پهل بسوک کوي او بنیادی خبر هغه ده تجارت خو لکېږي دغه پهل بسوک کوي او دا کارونه بسنګ کیږي دا ویل کېږي لحاظ چې د افغان حکومت اشرف غنی صاحب او عبد الله هم امریکای ته تلیو او هغوی هم هلته نس کوششونه کړي دي په دغه حواله سره اوس درخواست وکړي چې را امریکا غني هلته اوس هم ایثار شي خو هغوی ته دغه طرف نه سخت جواب نه ملاو شوی او هغه دوانه دغه زنه مایوسه راغلي دي اوس دا خبر د چیرې ک فیصله دا شوی چې 19 سپتمبر پورې با ټول دغه زنه د نیټو فورسز ټول اوزي هلته بس کوم نه پاتې کیږي او د دې خبره هغه چې اوس پورې کم د امریکای یا د هغه خلکو کم سټیکس او کم پاره کې انوالو تر هغه وخت پورې هغه خلک الته پراتو چې کله پورې د هغه سټیکس ختم شو د هغه مقصد ختم شو نوس هغه سيزونو ته ډیر زیات اهمیت نه ورکي ډیر زیات کارونه روان دي ډیر زیات واقعیات روان دي او نن ما کتلو چې د پینټاګون ترجمان دی د هغه هم یو بیان مخې ترغه چې د افغانستان کې د کوم موجوده صورتحال دی دا نه بیان دی دا هغه موږ بالکل با خبره یو او زمونږه خواهش دی موږ غواړو چې طالبان دی بیا د مذاکراتو په میز باندې موږ سره کینی زما یو هغه دا دی چې کوم لاسلیک شوی دی کوم منظور صاحب هم وی چې آیا دغه فیصله دغه دستخط یا په هغه باندې چې کوم اتفاق رائے پیدا شوی دا د ټولو فریقینو آیا دا به حتمی وي آیا ټول خلک به هغه تسلیمي آیا هغه نه خو بسوک شاته کیږي نه که فرض کا دغه حالاتو کې په هغه تسلسل کې دغه واقعاتو کې اضافه کیږي نو ار یو سړی به خپل موقف باندې ولاړ وی کلک کنه دا یو بنیادی سوال دی کراتلون کې ورځو کې الله دې نکی کې د ډیره غټه پیخه مخه ته راځي نو د هغه بیا د بین الاقوامي برادرۍ یا د خلکو په دې باندې سره رد عمل راځي خو یو تشویشناکه خبره لحاظ سب چې ګورم او بلکې چې کوم واقعیات کیږي موږ به هغه ذکر وکړو هغه دلته دی هغه اخوا دي نو هغه کې ورځ په ورځ باندې تیزواله راځي هغه کې اضافه را روانه ده کم چې کافی وخت پورې یو ماحول سازگار جوړ شو یو پر امن ماحول اوس راتلونکي وخت کې به د هغه اثراتو پته لګي چې واقعیات کم طرف ته روان دي وزیر اعظم صاحب نن تقریر کړ هغه لکه په بنیادی توګه تاسو موږ موضوع چې کوم زیاتره افغانستان ته بوده خو زموږ زیاتره موضوع پکار زما په خیال ده چې پاکستان او د امریکای بس کیږي آیا پاکستان زما یو څو سوالونه دي پاکستان د امریکای څومره حد پورې دباو برداشت کولی شي تاسو ته د ریچارډ اورمټیج هغه خبره مې یاد چې کوم پرویز مشرف صاحب په خپل کتاب کې لیکلیو چې موږ ته ویلو چې یا زمونږ سره شي او یا زمونږ مخالف ګروپ کې شي یعنی مینس کې د بل ګروپ نشته نو بل موږ سره بل دغه نو بل هغه یو بل ټکی استعمال کړو په هغه وخت به زمونږه کستا خیلی د چې کوم سینیئر اسټابلیشمنټو چې دا ریټایر شنه به دی ټکی استعمال چې د یو اس واز ا wounded bear یعنی امریکا یو شر مخت جوړ شو چې زخمی شو او هغه اړه حساب کتاب گزار چاله نه سپیړر چاله ورکړو پاږي کې چې 9/11 شوه د امریکا غوسه را غدا کی نو موږ هغه ته هم د ټینګ نه هغه وخت کې آی اوس په موږ د امریکا دباو څنګه راټینګو یو سوال لا دی موږ دومره توان لرو موږ امریکا سره سره خو دې خو کړل وغوي موږ له یو سیس باندې راته شو لکه ډیر دغه سره اداري دي FATF باندې راته شو او په FATF کې موږ دومره راخلو چې د تیر یو کال نه موږ صرف په دې کې لګي چې روزانه صابون راغستې 26 نکات پورې دا وکړي چې ځان دا پاکو خو موږ ځان هغوی ته لا پاک نه کو د دې وجه نه د FATF په څومره حد پورې د دې نه موږ نو د امریکای نور چې کومې ګوتې دي پاغي کې به موږ دا وی نه څنګه را ځان روزګار کو دا هم عرفان سے یاد لري چې د پاکستان د بجټ زیاتره دارومدار په برآمداتو باندې دی او د برآمداتو د ټولو نه لوی انحصار د امریکای باندې دی ځکه چې زمونږ 17% چې کوم بهر ته ایکسپورټ زی نو دا 17% امریکای ته زی یعنی امریکای موږ ته ایکسس راکړي بشک امریکای کې به دا ډېر لږ کړي خو زمونږ د ملک 17% برآمدات چې کوم دا صرف امریکای ته زی تر په یو بندولو باندې آیا موږ ته څومره دباو راځي
اوس بل خبره چې کومه ده آیا پاکستان دی وخت کې دا خبره ولې کوي چې امریکای تابد وکړل تاسو ته خو به د دې نه مخکې د 2019 د وزیر اعظم عمران خان صاحب د ټرمپ هغه دوره به درته یاد وي هغه دوره چې کله ته نو موږ خو لکه ملکونه چې کوم د ګل ګلزار کړو موږ ویلي چې زموږ د وزیر اعظم صاحب سره ټرمپ چې کوم دی نیغ په نیغه په خندا او په جولی موډ او په دغه کې خبرې اترې وکړې او په دغه دوره کې تاسو ته پته ده چې کله دغه وروشله دې دورې لپاره روس ته پته ولګېدله چې پاکستان دفتر خارجه د محمد بن سلمان په شان کس استعمال کړی د کوم چې سعودي عرب لپاره چې هغه به الته د ټرمپ زوم چې کوم دی د هغه په ذریعه د عمران خان صاحب سره د ملاقات ټیم اخیستی شو بله غټه خبره دا ده چې آیا دې وخت کې پاکستان یو سیز کلیر کا چې موږ به امریکا لو که چین بالو نو پاکستان یو وړخ ته لاړلې او هغه چین دی عرفان صاحب دغه یو خبره چې کومه زه دا خبره کومه چې پاکستان څومره حده پورې موږ خو تاسو ته پته ده لکه پاټس سیګلاړ په موږ باندې پرسلر ترمیم راللې په پرسلر ترمیم کې زموږ نه د امریکای امداد ختم شو به موږ بالکل کېناستلو اوس په دې وخت کې اف ای ټی اف د لاسه موږ ته د اربونو روپو نقصان دی هغه موږ نشو زغملی یو تاسو ته کوم نسب د می طرف ته زو یو خدای چې دا کم شل کاله یا ادوا ډیکیډ مونږه یاد کوم په دې کې دا مونږه کم د امریکای جنگو په افغانستان کې زموږ په کې سکار نو مونږ خیر د هغوی لار ورکړه مونږ اډي ورکړه د مقابله کې به مونږ ډالر واغستلې او نن عمران خان صاحب چې مونږ 2000 هغه 150 ارب ډالر مونږه نقصان کړی دی یعنی 2400 ارب روپے پاکستاني 2.5 ارب روپے پاکستاني هغه جوړیږي ستاسو ترقیاتی بجټ نه 100 ګونه هغه زیات دی کومه دغه مالی نقصان ته ګور کوم چې ډاکټر صاحب وي او بیا موږ دا موازنه کوو د امریکای د مالی نقصان سره چې څو کوئی چې موږ 9 C-17 تیاری چې دینو دا واپس کړی دی موږ جنگي ساز سامان چې دینو دا واپس کړی دی موږ هلته څومره انویسټمنټ کړی دی نو هغه 50 ګونه د دې نه زیات وي اوس هغه دومره نقصان د دې نه بعد هغوی نشي برداشت کولی چې هغې ته د دې خبرې احساس دی او پته ده چې هغه هلته موږ نوره ګټه ونه کړله صرف یو ګټه موږ هغه کړې ده هغه دی اسامه بن لادن چې هغه کوم ځای کې په ایبټ آباد کې اپریشن چرته شو په ایبټ آباد کې عمران خان صاحب نن د دې خبرې ذکر وکړو چې هغه موجودګي دلته و او د اپریشن چې هغه د پاکستان لپاره یو خیال له زما سوال ته دمه لم تاسو ویلاړ شي صرف سوال زبان امریکا صرف د القاعده د مشر په سر راغلی و چې کوم منظور صاحب خبرو کړ زبر سره پورا اتفاق دا وکما چې دا وخت کې هغه ته کم د ټول نغټه خطر و نو هغه به القاعده زکه وا چې د هغه ریسورسز ډیر زیات اوس که موږ نور تنظیمونه دي د هغې به دومره ریسورسز نه وي چې هغه هغومره نقصان هغې ته ورسوي کم چې القاعده رسوله ټیک یو وړه شان دمه اخلو ویلکم بیک ټو د شو عرفان صاحب د امریکې د تعلقات په خپل خو زموږ په خپل ملک هم ګوره تعلقات سره ډېر ښه نه دي او هغه چې بلا مودي په پارټي کې سړی واړی او دا غینه پس چې کوم دی بیا د خپل پارټي په غور ورکړي له حساب دغه خبره یاد ساتي خو د دې لپاره موږ یو خصوصي هغه د بلاول بوټو زرداری صاحب او شاه محمود قریشي صاحب چې کم څه نوک جوک شوی دی یو بل سره دا غي موږ یو مونټاج تیار کړو یعنی یو بل ته چې کوم مخامخ خبرې دوی کړې دي پروډوسر صاحب ته ریکوست کوم چې هغه تاسو د خلکو ته واوروي چې دا یو بل ته څه وایي یا صاحب دا جګړه وا په قومي اسمبلی کې بلاول بوټو زرداری صاحب شاه محمود قریشي صاحب ته تیرې زړې خبرې را یادولې شاه محمود قریشي صاحب هم اشارې کولې چې بلاول صاحب چې کله ماشوم دومره ونه دی زه د هغه وخت نه پیژنم او د بابا هم زه پیژنم یعنی آصف علي زرداری صاحب یو څو خبرې چې موږ کټ کړې وي هغه ونه چلولې شوې خو هغې کې بلاول صاحب دا کړي چې دا هغه وزیر خارجه دی چې کوم زموږ په وخت کې وو نو په ټوله دنیا کې به چکر لګولو او خلکو ته به منتونه کول چې یوسف رضا ګیلاني صاحب تاسو اخوا کوي او ما وزیر اعظم کوي نو دنه تاسو تاسو کوي چې په څه باندې د دې نه موږ لری کړی دی تاسو نه تاسو د بار دنیا کې چې ګرځیدا جی لکه دا د زمون حکمران بار دنیا کې او نو هغه وزدا تاسو کوم د پریشر خبره کوله چې پاکستان مسموره پریشر برداشت کوي نو د راتلونکي وخت کې پته لګي چې کوم حالات خبره کیږي زمونږه امید ہوگا یو سوال دا پورته کیږي چې زمونږ د ملک په دغه کې چې کوم نه زمونږ اسټابلیشمنت انوالو وي په دې خلکو راوستو کې آیا د اسټابلیشمنت پکارو کنه د بهر زما صرف سوال دا دی یا سب تاسو سره د 1987 88 تاسو هغه ټیم کې کله شاته لاړ شي لګو کې چې کله ضیاء الحق صاحب او هغه وخت کې بیا څه حالات جوړ شو او بیا هغه
سو شو او بیا هغه وخت کې پاکستان کې چې کوم امبیسډر کوم سفیرو هغه په کوم جاج کې ناسوس یو لغ سره هغه ټول سيزونه ختم شو صدا سه په هغه وخت کې حالات جوړ شي وجوهات جوړ شي چې هغه پکې د خپل سفیر هم قرباني ورکړه او هغه لاړو دا ټول د تاریخ حصہ جوړ شوی دي نو کومه او زه دا خبره کوم که فرض کړه د 3 کاله مخکې سلور د کاله مخکې موږ باندې څومره دباو نه غنه زیات باندې موږ باغمره دباوي به نو به راضي به ضرور به راضي ما د شاه محمود قریشي صاحب چې کوم د پاکستان وزیر خارجه لري او نن پړومبي ځل لکه هغه ما په 100 کال کې دغه چرته د چا سره داسې صدقه نه دی لیدلې یعنی موماری چې سوت ویل کی دا بل ور شهباز شریف سے تقریر پاغي کې مغه ذکر کړ خو دې حد پورنو چې نن ځکه چې نن دغه په ذات حمله وا نن بلاول صاحب دغه په ذات حمله وکړه هغه ویل چې دا هغه وزیر اعظم می وزیر خارجه وی چې مونږ سره بګرځي دی او زمونږ د وزیر خارجه باوجود به ته دنیا خلکو ته ویل چې دا سړی لري کې وزیر اعظم زدا غنه خو وزیر اعظم ستاسو لپاره ثابت دي خو دا ابتدا چې ونه دا شاه محمود قریشي صاحب کړي و او دا غي پر عمل کې بلاول صاحب جواب ورکو شاه محمود صاحب بیا جواب ورکو ګوره سیاست چې کوم دی زهران دی ما بلاول خو ډیر جونیئر دی خو شاه محمود قریشي صاحب ډیر سینیئر دی لګنه بلکې د کابینه د وخت کې په مو سینیئر او د عہده په لحاظ سره او د عمر په لحاظ سره دا دومره سیاست کې برداشت د قوت ولې ختم شو لکابل او تاسو کده هم په دې قومي اسمبلی کې شهباز شریف صاحب چاپ نه برداشت کوي یعنی په سلور ورځو کې یو اپوزیشن لیډر تقریر کوي ما شرط پړومبي ځل واورید کدا د نن نه جازونه جوړ شو دا کوم چې دا اتلس کاله پس ما دا چرته ناس یو موږ نه څوک زمونږ کشران ته پوسو کی چیرې عرفان صاحب د څنګه تقریر د اپوزیشن لیډر چې په سلور ورځو کې لکه سلور ورځ یار سټیم دی او په سلور ورځو کې دا جاری او نه کېده د هغه قومي اسمبلی چې بل ور پدې کې دا عرفان صاحب د هغه قومي اسمبلی دا زبته یم چې بل ور د دینه د ساده پښتو کې وته یم د بجټ دستاویزات نه جازونه جوړېدل ټیک شه دا هغه اسمبلی چې یو بل پسې خلک ورمنډه کړل دا دومره غټه خبره ده نه د جمهوریت حسن دی او که فرض کا شاه محمود قریشي صاحب او بلاول صاحب دا خبره نه کوي هغه کارکنان با بیا څنګه راځي یو بل پسې به چغې سوري ناري وهي موږ هم کتلی ری چې همیشه خلک د مفاداتو د لپاره د کرسۍ د لپاره هر څه بدلی نظریه ختم شوې ده منشور چې دا ختم شوی دی که کوم یو جماعت هم دا داوا کوي چې زموږ نظریه ده نو هغه نه بل غټ دروغجن زوی چې نه وي صحیح ده تاسو دا وګورئ که موږ صحیح هغه کوو چې کله دا خلک الیکشن ته ځي یا کم پارټۍ وي چې دا زمونږ منشور دی دا زمونږ نظریه ده او موږ په دې هغه باندې مخکې روان یو کار وکړو تاسو په هغه باندې د هغه احتساب شروع کړئ نو که د هغه لس نقطې وي د خپل منشور یو نقطه باندې مشکل ده که هغه پوره وخیږي کوم چې د الیکشن نه مخکې وي چې الیکشن راشي نو بعد راشي په اقتدار کې راشي هغه بیا ترجیحات بدل شي اوس دا کوم کارونه چې دا وخت تحریک انصاف دی دا کوي په حکومت کې دا چې کله اپوزیشن کې دا کارونه به دوی هم کول دا کوم کارونه چې دا وخت پیپلز پارټي یا مسلم لیگ کې په اپوزیشن کې دا چې کله په حکومت کې دا کارونه به هغه وخت دوی هم کول خو خبره صرف دا وی چې خپل ووټر ته خپل کارکون ته هغه ته خو به هم سخی کنه اوس که دغه زه د خبرې انداز بالکل ز تاسو خبر تهمینه دولتانه لوپټه راغسته وا او داغه فاروق لغاری ته پته شته بنگړی او دای ورشتلو تاسو نه ده تاسو به بنظیر بټو تقریرونه یادی چې د نواز شریف صاحب التسس نه کول هغه وخت کې د شیخ رشید صاحب تاسو ته د پرویز مشرف صاحب وخت هم یاد دی چې رضا حیات راج او د خزو ترمنځ سلانج شوی و دا ټول دي خدا به واقعي بچرته په کال کې یو واقعي نیمه وشولله نه به موږ ته یاد و یې شپږ میاشتې پس به وشوله یو موقع بجټ کې به دستاویزات شول صدر به تقریر کو وزیر اعظم به تقریر پاغي کې بس نارملی خو نو یار دلته خو د روزانه په بنیاد نه د ګنټو په حساب سره لګي دغه لګغدي د تیر وختونو کې د دینه زیات یو بل تر غلط جبه استعمال شوی د خبري شوی د دینه زیات د یو بل تذلیل شوی بالکل شوی د دینه زیات غلط کارونه شوی خو وجه سوا اوس کله د میډیا د الکترونیک میډیا او بیا د سوشل میډیا د دور راغله دی نو په دې کې د سکند د منټ خبره ریپورت کیږي کوس موږ بیک 90s د زو یاد هغه وخت کې کوم خبرې کوو نو هغه بسو یو به سرکار ټي وي هغه به هم هغه خبرونه نشر کول چې کوم به سرکار دغه شیزونه به ټول استو صرف یو پرنٹ میډیا وا چې هغه به صرف خبر ریپورت کو هغه اوس به هغه صرف
خبرو د هغه سره به ویډیوز نو د هغه سره به ویژوالز نو د هغه سره به دا حرکتونه دا سيزونه نه خودل کېدل په میډیا باندې چې یاره خلکو ته پته لګېدل وي چونکه ټیکنالوژي رااله زمانہ ډیره زیاته تیز شو نو دا ټول خلک خبرېږي چې دا کم خلک موږ څه ته لګو هغه دغه څه کارونه کوي. جمالي صاحب وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم ګیلانی صاحب وزیر اعظم ورسره چې کوم دی بیا لګي مودیل چې کوم دی چودھری صاحب نه چودھری شجاعت صاحب ولګي دا ګیلانی صاحب نه پس چې بل وزیر اعظم راغی راجا پرویز اشرف صاحب داغه نه پس چې کوم دی نواز شریف صاحب خاقان عباسی صاحب راغی په ټولو دورونو کې ته وګوره حکومت چرته احتجاج کړی دی حکومت نو حکومت احتجاج خو په دغه موقع باندې نه کړی په دغه موقع باندې خو نه کړی چې تاسو کوم وای کړی په ایوان دنه خدا کم چې تاسو تحریک انصاف حواله ورکوي چې دا ولنه حکومت دی چې حکومت احتجاج کوي د اپوزیشن خلاف باندې نو ګوره دا نوی روایت جوړي دا نوې پاکستان جوړي او دا نوې پارلیمان جوړي او د خلکو ته خې چیرې سازو پارلیمان کې کم کارونه مخکې خلکو نو کړی هغه هم منګه کو بالکل د دې فائدہ څه وچتای یا سم او فائدہ تاسو ته مو چې هغه ورس ټول خلک بیا د تخرول خلکو هغه د چا سره د اپوزیشن سره ځکه چې ټول اپوزیشن سره نو دا هغه نه زیات حرکتونه هغه چا کړو چې لکه اپوزیشن هم په قلار نه وناس یا هغه چرته ګلاب په هغه باندې نه دی ورشته هغه دروم کتاب راوچت کړي ورشته دوه برابر زبده دوه برابر خو په دې ټول دغه کې افضل خاموش صاحب یو خبره د مزدور کسان پارټي مشر ته ډېر خپل خبره کوي دی وخت کې د سیاست نه کنځلې جوړې شي چې کله کنځلې جوړ شي کنه چې ته چې د اپوزیشن هم د سړی زوی نه دی او د بل هم د سړی زوی نه دی نو بیا به ته چاته ځي بیا به ته دریم قوت ته ځي غیر جمهوری طاقتونو ته ځي او چې کله غیر جمهوری طاقتونو ته ځي د دې مطلب دا دی چې ستا په ملک کې جمهوری طاقتونه کمزوري دي د دې غټه مسله دا ده چې جمهوریت دی وخت کې کنځله جوړه شوې سیاست کنځله جوړه شوې ده دا صرف د قریشي صاحب او د بلاول صاحب نه ده دا عمومي توګه په سیاست کې زموږ زما خو چې دومره غنه دي تاسو به هم کور کړی او که تاسو د تیوري او دریو اسمبلیانو حواله درکم یا سلورو اسمبلیانو حواله درکم چې په دغه خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې کله به سرحد اسمبلی وا 2008 او 13 او 13 بیا 18 پورې که زه د هغې موازنه د اوسني سره کوم یا د قومي اسمبلی موازنه د مخکینو هغو سره کوم نو تاسو ګورئ چې کم شخصیات به دغلته ناستو په دغه صوبایي اسمبلی کې به کم شخصیات ناستو هغه وخت کې به کم زمونږ وزیر قانونو هغه به څنګه اوس کم خلک بیا راغلي دي او بدل شوي هغه وخت کې چې کم سینیر وزیرانو سپیکرو ډیپټي سپیکرو هغوی تاسو شخصیاتو ته وګورئ د هغوی تاسو انداز ته وګورئ د هغې تاسو پارلماني تجربې ته هغه ټول څیزونو ته وګورئ او بیا د هغې موازنه د اوسني سره وکړئ تاسو په خپله پای کې د ځمکې د اسمان فرق معلوم شي. ثاقب چمکني د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی او یو ورځ ټیک ټاک د اپوزیشن سره نقطه وراوچته کړله او په هغې باندې خبرې د اپوزیشن سره کولې ما ته اوس هم یاد چې د اسمبلی د ماحول د خرابېدو نه د بچ کولو لپاره حالانکه دغه نقطه غلطه نه وه اوس هم درته دا وایم د ثاقب چمکني خو چونکې اپوزیشن به په هغوی غویمه راغستلی نو ما وکتل بشیر بلور صاحب مخ واړو ثاقب چمکني ته ویل چې ته کښېنه بس او هغه کښېناست بالکل خاموش او هغه وویللې چې ما سره ډېر څه دي خو مشر مې راته وویلې به زه له مشر منم ما دا ایوان هم لیدلی دی چې ظفر اعظم صاحب د وزیر قانونو او دراني صاحب ورته ویل کښېنه بس څه به وایې نه کېنه د شهزاده ګوستا صاحب په مقابله کې دغه خبرې کولې ویل نه بس کېنه هغه کېنه ما دا هم ولیده چې دې کې د پارلماني لیډر تصور نشته دی که چا پکې شپېلی وو که چا پکې په میز راودانګل که چا په دقه درته زه وایم چې دغه مشر سیاست چې کوم دی کنځله نه سیاست د ملک خدمت دی خدا یاد ساتئ که موږ دا قسمه خلک سپکیږو او د جمهوریت دا انداز سپکیږي نو فرق او زور به چې کوم دی یعنې خلکو سترګې به بل اړخ ته وي اجازت راکوئ د الله په امان